سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة كاملة مقبولة أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. والحاصل أن لا نسلم أنه لا يتصور التكوين بدون وجود المكون. اشاعر او ته جواب ورکول دي. اشاعریو دا خبره کړې وه چې دا تکوین چې دی نو دا اضافي دی، صفتی حقیقي نه دی، اضافي دی. چې دا مدرسه جوړه شوله نو تکوین د دې وشو، تکوین د اسمان وشو، تکوین د ځمکې. دا اوس جواب وایو چې نه، صاحب د کفایي د هغه د جواب خلاصه دا ده چې موږ نه منو دا خبره چې دا تکوین چې دی یعنې دا صفت اضافي دی. نه، دا صفت حقیقي دی، صفت اضافي نه دی. دا نه دی لکه په شانت د ضرب مع المضروب. تاسو الکه ضرب وکئ خو مضروب بنئ، نو ضرب بدون د مضروب نه راتلی شي. ضرب خو ضارب غواړي او مضروب غواړي. دا په غیر د دغه دوو مضافینو نه نشي کېدلی. دا ضرب به دوو مضافینو ته مضاف وي، نسبت به کېږي چې یو ته موږ ضارب وایي بل ته موږ مضروب وایي. دا به څنګه ضرب چې ضارب او مضروب نه یو ضرب دی راشي. نه جی نه دغسې دا نه دی، بلکې دا چې دی صاحب علیه رحمته کم یو دی؟ دا صفت حقیقی، صفت والحاصل خلاصه د خبرې داله چې ان لا نسلم منګ نه تسلیمو چې انه لا يتصور التکوین، چې نه متصور کېږي تکوین بدون وجود المکون، په غیر د وجود د مکون نه. دا خبر موږ نه منو. څنګه چې ضرب په غیر د مضروب نه نه راځي، داسې د تکوین هم په غیر د مکون نه نه راځي. لا، دا د تکوین خبره نه منو. او دام لا نسلمو منگا نا تسلیمو چی انا ویدانه فکر دیده دا آغر دلان دی ولگوا. والحاصلو خلاص دادا چی انا لا نسلمو منگا نا تسلیمو چی انا ویزانه ویزان دی تکوینو معهو دا مکون سرا پشانت د ویزان د ضرب دے مع المضروبی د مضروب سرا. نا دا خبره نه مانو چې تکوین د مکون سره داسې دی لکه ضرب له مضروب سره چې دی. لا 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 دا نه مانو. ولی اوس په هغې دلیل واوره. دلیل یې دا دی فإن الضرب بشک ضرب صفت اضافیت، دا صفت اضافیه دی. لا يتصور دا نه متصور کیږي بدون المضافین، بغیر د دوو مضافینو نه. اعنی قصد کوم په مضافینو سره الضارب والمضروب، ضارب او مضروب. او والتکوین او تکوین چې دی صفت حقیقیت، دا خو صفت حقیقیه دی. ضرب صفت اضافیه شو او تکوین صفت حقیقیه ده. هي مبدأ الاضافت، حقیقیه دا معنا ده چې دا د اضافت مبدأ ده. اوس بګوره تکوین اضافت وشي لکه اسمان ته، تکوین اضافت به وشي ځمکې ته، چې ځمکه یې پیدا کړه، اسمان یې پیدا کړ، تکوین د سماوات او د ارضین یې وکړو. خو دا مبدأ پخوانی ده. دا مبدأ سره پخوانی. مبدأ څه ته ویل کېږي؟ التي آغا یا اخراج المعدوم من العدم، چې هغه ایستل د معدوم دي د عدم نه الى الوجود وجود تا. لا عینها، نه عین
اضافت عین اضافت نه دی عین اضافت دا تکوین عین اضافت نه دی تکوین مبدأ د اضافت تا ودی دو یعنی بالفاظ دیگر دې کې تاسو دوه قسم الفاظ وی نمبر 1 کم یو ضرب دا صفت اضافی دی او تکوین صفت حقیقی دی نمبر 2 ضرب اضافت دی او تکوین مبدأ اضافت تکوین مبدأ د اضافت عین اضافت دا لا التي آغا هي اخراج المعدوم من العدم چې دا اخراج د معدوم دی د عدم نه وجود تا لا عینها عین اضافت نه دی حتی پیدا شول لو كانت عینها کچرت دا تکوین عین اضافت وی علا ما وقع آغا بنا پاغه چې واقع شي په عبارت د مشایخو کې چې دغه مشایخو ته عین اضافت ویلې دی چې هغه اشعریه دي نو که چرته دا دغه رنګې وی نو بیا به قول په تحقق د تکوین بغیر د مکون نه مکابرتن به وی انکار به وی مکابره دي ته ویل کېږي چې د صفا سوتره خبرې نه سړی انکار کی توتا شنډۍ ووایي دا مکابره ده او انکار به وي د یو ضروري بدیهي خبره عین اضافت دی څنګه چې مشایخ ویلي کوم مشایخ ویلي دي اشعریان ویلي دي دا اشاعره او ته خطا دی چې دا ویلي اشعریه او چې ویلي نو اکید دا نقطه ټیک نه ده چې اشعریه کوم ویلي چې دا عین اضافت دی نو بالکل به خبره ستا ټیک وه بیا دا تکوین په غیر د مکون نه نشو راتللی بیا به دا یا به د تکوین د مکون سره حادث کولی یا به د مکون هغه به د تکوین سره قدیم ګرځولی لا 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 دا عین اضافت نه دی مبدأ د اضافت تا خلاصې سره ووته لکه تکوین اضافت دی که مبدأ د اضافت ده تکوین چې دی نو دا صفت اضافی دی که صفت حقیقی دی فلا يندفعون دفکیږي بما پاغ باندې یقال چې ویلې کېږي چې دا ضرب غرض مستحیل البقاء دی لا بودی دا د تعلق د دې د پاره په تعلق د دې د پاره په مفعول پورې او دارنګ رسیدل د درد الیه دته د چې شنو لا بودی د من وجود المفعول د وجود د مفعول نه معه د دې ظرف سره مفعول لازما پکار ملیسه دا ضرب دا یو عرض دی عرض اسی نشي قایمېدلی خپل محل غواړي چې غزې پورې قایم شي هلکه د دې دپاره مفعول به عمل راولي شابه ګوره دا ضرب تختی ضرب په غیر د مضروب نه نشي ولې که دا مفعول د ده نه لږ یو میلټ هم وروسته شو لکه راروان دی دا دی راروان کلینکو ته راختلی دی وایي دا د لاړم دی به دې شي ملا صاحبه دی به لږ هم وروسته او تکوین چې دی نو هغه فعل الله دی او فعل الله ذلی واجب الدوام دی هغه به برقراري تر مفعول به ورته خپل راشي نو هغې پورې به متعلق شي د هغه مثال د ده د جرند دی چې دا نیکه د ده نیکه نه خپل نیکه او د هغه نیکه نه بل نیکه ته پاتې شوی ده چې کله مو ته دا غنم ور مخامخ کېږي بس هغې وهي داسې یو مثال فلا يندفعون نه دفع کېږي بما په هغه باندې یقال چې وویلی شي چې دا ضرب عرض دی ګینې مستحیل البقا دی بقای محاله ده نو لابدي ده لپاره تعلق د دې په مفعول پورې او دارنګې د رسېدل د دې درد الیه دې مفعول ته
د څه نه پکې لابودي ده لابد لابودي ده من وجود المفعول د وجود د مفعولنا ما هو د دې ظرف سره اذ لو تاخر کچرته دا مفعول رست شي لن عدم هو منعدم بشي دا ظرف او عرض مستحيل البقاء بقای محاله د بقا دا نه لري که مفعول رانه بس دا ظرف په اوا کې ختمي دا مسج عرض مستحيل البقاء دی کنه دی مسج کو پیغام ته وایي دا پیغام څه دی لکه عرض مستحيل البقاء دی کنه دی تا تمام مسج وکړو ستا موبایل ول سورہ دی بند دی ول سورہ دی باندې ته ګلاو کې مسج به تراشي نه راځي تاسو په دې تجربه وکړئ کنه دې خپل یو ټیم دی هغه ټیم پوری وي اوس نه راځي ها بیا چې واپس میسج ولېږي یو نمبر راولېږي او دې ته میسج وکړي تاسو ته میسج راشي بیا هم راځي دا به شرط پکې خو دغه منځ کې دغه پکې دی یعنې په هوا کې ګیري مراوري راځي نه خو شپېرې غواړي ځینې طالب العلم هم په ملګرتیا کې داسې وي چې هلکه شی او ډوډۍ خوري خو شپېلې غواړي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چا د مزاج نه به خبر د مزاج مطابق پیدا کوله چې اوس ته شپېلې غواړې موږ ډوډۍ ته وخورو ته ناست یو کي ته تا ته شپېلې نه وم ته به وږې پاتې شي دا زمونږ کمزوري ده ستا کمزوري فلا يندفع فکر دی راغلی بخلاف فعل الباری په خلاف د فعل الباری تعالی نه فانه ازلی واجب الدوام یبقا پاتې کېږي هغه وخت د وجود د چاته ملا صاحب د مفعول تا دا وړاندې مفعول معه نه دی ګوره هم مفعول معه سره د دې ضرب داتې نه مراد دی مفعول معه کې مې ذهن دې خبرې ته لاړې ما چې د دې طالبانو نه پې لږ تپوس کوم چې مفعول معه نائب فاعل واقع کېدی شي که نه شي مفعول معه نائب فاعل واقع کېدی شي که نه شي موبایل یم دروالی دا په یادو خبرې وکړم بس دا سبق ختم نشي شي که نشي